أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اعراض نکي مخ ناړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه مگر هغه څوک چې بیوقوف کړی ځان یې قمقل کړی وي په تحقیق سره موږ غوره کړی او ابراهیم علیه السلام په دنیا کې او یقینا دی په آخرت کې د نیکانو او د کامیابو خلقو نه دی ربط د مخکې سردار چې مخکې رکوع کې د کعبې د تعمیر ذکر و چې کعبه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړه کړه په 25 ورځو کې او د کعبې ډېر غټ فضیلت دی او ډېره غټه مرتبه او درجه ده په مخ د ځمکه د کعبې په شانتې بله غوره ټوکړه په ځمکو کې نشته بعضې علما وایي چې هغه ځمکه غوره ده په کوم ځای کې چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دفن دی هغه غوره ده د دې نه به هر حال د خلقو دپاره یو غټ مرکز جوړ شو نو اوس الله رب العالمین دعوت ورکوي دې ټولو خلقو ته چې راشئ او د ابراهیم علیه السلام چې بانی د دې کعبې دی هغه تابعداري وکړئ د هغه په دین باندې روان شئ کوم کسان چې د هغه نه اعراض کوي د هغه د دین نه اعراض کوي نو دغه خلق قمقل دی هغو ته رټنه ورکوي زجر ورته ورکوي فرمایي ومن یرغب عن ملت ابراهیم او مخ ناړی د ملت د ابراهیم علیه السلام نه د طریقې د ابراهیم علیه السلام نه مګر هغه سړی چې هغه خپل ځان قمقل کړی بیوقوف کړی نو دا ظاهري خبره ده چې ابراهیم علیه السلام ملت چې دی د هغه مذهب نوم دی کوم چې الله رب العالمین د طرف نه نازل شوی ابراهیم علیه السلام په هغې باندې عمل کړی دی هغه خپل کړی دی نو کوم سړی چې د هغه دین نه د هغه وحي نه د هغه مذهب نه اعراض کوي نو هغه پخپله بېوقوفه شو ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا موږ ابراهیم علیه السلام غوره کړی په دنیا کې هغه د الله پاک یو غټه مرتبه ورکړو یو فضیلت ور ورکړو او دا ده چې په نور دلایلو سره دا ثابت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فضیلت کلی حاصل دی په ټولو کائناتو په ټولو انسانانو باندې او نبی علیه السلام نه چې کوم کمالات الله پاک ورکړي دي نو هغه بل چاله نه دي ورکړي او خصوصا د هغه دا صفت چې خاتم النبیین دی هغه باندې پیغمبرانو سلسله ختمه شوې ده نو که چېرته نور روایات قرآن او احادیث نه وی نو د ابراهیم علیه السلام په باره کې چې کوم فضیلتونه راغلي دي په قرآن کې نو موږ به دا ویلي وو چې ابراهیم علیه السلام د ټولو نه غوره دی غوره بالاتفاق په پیغمبرانو کې او په ټولو انسانانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دویمه درجه د ابراهیم علیه السلام ده او دریمه درجه بیا د موسی علیه السلام ده نو پیغمبران چې دي دا غوره دي دا فرشتو نه هم غوره دي انه فی الاخرة لمن الصالحین دو په آخرت کې ابراهیم علیه السلام په آخرت کې کامیابو خلقو نه دی ځکه چې الله پاک په هغه باندې قسمه قسم ازمایښونه امتحانات راوستي او په ټولو کې پاس شوی دی نو د پیغمبرانو درجه دا د فرشتو د درجې نه پورته ده اگر چې فرشتي دا نوري مخلوق دی دا نور نه پیدا شوي دي او ګناهونه په هغو کې نشته معصوم دي پیغمبر خو انساني بشري سړی لیکن د پیغمبرۍ او د رسالت دا منصب او دا رتبه دا ډیره غټه ده د فرشتو ده د دې وجه انسان چې دی هغه مجموعي لحاظ سره اشرف المخلوقات دی په ټول مخلوقات کې یو ټول نه غوره انسان دی د عامو فرشتو نه عام انسانان غوره دي او د خاصو فرشتو نه پیغمبران بیا غوره دي اذ قال له ربه اسلم کله چې الله پاک هغه ته ووایي چې تابع شه تابع قال اسلمت هغه بغیر د قیل و قال او بغیر د چوچ رانه
وی اسلمت لرب العالمین ما غاړه خودي د تابع ما د رب العالمین د پاره نو قسم ازمایښونه امتحانات په الله پاک راوستي ټولو کې پاس شوی دی او په ټولو کې غاړه خودي وه دا نو ویل دا کار ګران دی زه نشم کولی لکه د ټول نه اولنی حکم ورته وشو چې خپل پلار ته تبلیغ وکړه هغه ته دعوت ورکړه نو وروستو صورتونو کې راځي یا ابتي یا ابتي یا ابتي دا الفاظ راځي هی زما پلاره زما پلاره سره دې نه چې پلار یې هغه کافر دی بوتګر دی بوتان جوړوي او ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه بوت شکن دی بوتان ماتوي او د هغه ادب او د احترام لحاظ هم ساتي او دعوت ورله هم ورکوي دویم حکم ورته دا وشو چې د نورو خلقو ته تبلیغ وکړه هغوی د شرک نه منع کړه د توحید دعوت ورله ورکړه نو ابراهیم علیه السلام هغو ته دعوت ورکړ دا نه دي ویلي چې دا خو زه یو کس یم او دا ټول قوم دی نو د دوی مقابله کیږي نو بغیر د چوچرانه ابراهیم علیه السلام هغو ته دعوت ورکړ دغه څه کوي د هغه وخت ظالم بادشاه نمرود بن کنعان چې هغه د بت پرستو خلقو پیر و مشر و هغه ته دعوت ورکړ دی ابراهیم علیه السلام د ټول قوم د دغه بادشاه هیڅ پروا نه ده ساتلی د پیغمبرۍ نه وروستو چې کله ورته پیغمبري میلاو شوې د هغې نه وروستو 80 کاله ابراهیم علیه السلام تبلیغ کړ دی 80 کاله نو په دغه 80 کالو کې هغه همت نه دی بایللی په ګټو ویشتی شوی دی کنځل ورته شوي دي قید شوی دی په اور کې اچولی شوی دی او په هر حالت کې هغه اسلمت لرب العالمین ما غاړه یې ښودې ده د رب العالمین دپاره زه تابع یم د رب العالمین دپاره بیا ورته د خدای طرف ته حکم وشو چې هجرت وکړه شام ته لاړ شه نو په ټول عراق کې صرف 3 موحدین و 3 د ابراهیم علیه السلام نه علاوه 2 کسان یو ابراهیم علیه السلام او یو د هغه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها چې هغه د تره لور وه او بل یې وراره و لوط علیه السلام لوط بن حاران بن آزر څلورم سړی دو سر نه نو دو ته حکم وشو چې تاسو په مخ د ځمکه باندې دغه 3 کسان یې نه دې ځای نه وځئ لر کېږئ نو عراق نه دو سفر شروع کړو لاړه شام ته په مصر کې بادشاه چې کوم دی د هغه وخت ظالم بادشاه و هغه د هغه د طرف نه ورته تکلیف ورسېده او چې کله لا علاج شو او بالکل چې کوم دی هغه هېڅ نه شو کولی د دو خلاف یې څه نه شو کولی پوه شو چې اوس زه مرمه دا بهر ځل چې کوم دی د فارج اټیک به پې کېده او لاسونه خپو به کار پرېښوده نو بیا یې هاجره چې کوم دی هغه ورکړه یا د دغه خاندان وه یا د دوی د وینځو نه وه هغه یې ورله ورکړه دا ابراهیم دا ستا شو دا به ستا خدمت کوي سارا ته وي او ځئ خو ما پرېږدئ د خدای نه دعا وغواړئ چې ما خدای ښه کړي دغه امتحان ازمایش پې بل راغی د دغه ځای نه لاړه شام ته د شام ته چې ورسېده هلته یو څه وخت وویسته د خدای طرف نه حکم راغی ځئ مکې ته نو دو روان شو د دمشق نه چې کوم دی مکې مکرمې ته تقریبا 1500 میله فاصله ده 1500 میله ګاډی نشته نور د آمد و رفت ذرایع نه او ځنګلات وو ګرانې لارې په دغه سفر یې چې وکړو راغلم راورسېدم بعضې مخکې مونږ ویلي وو چې دا خو دوی چې سفر کوو نو جبریل اسلام راغی د معارف القرآن په حواله باندې چې هغه مجاهد نه نقل کړي وو خازن او د دغه تفاسیرو چې په براق باندې وتلي وو بعضې وایي چې نه پیاده تلي وو پیاده نو چې مکې ته ورسېده یو ونه چې کوم دی د هغه ونه ولاړه وه الله پاک د ابراهیم علیه السلام ته وی دا کسان د دې ونې لاندې کېنوه وې او ته ځه نو چاته ځم واپس ته ته بیا واپس شام ته ځه نو ځوانه بیبي هاجره رضی الله تعالی اسماعیل علیه السلام د هاجرې هغه زوی دی هاجره چې کوم دی هغه ځوانه بیبي ده او ماشوم بچی او نه هلته څه آبادي شته نه د خوراک څه شته
سامان نه د سکاک څه صرف لږې غوندې کجوري دي هغه ختمې شوې لږې اوبه وي هغه ختمې شوې بیا ښکته منډې وهه په پورته د صفا د مروه په منځ کې اوبو پسې منډې وهلې جبرئیل علیه السلام الله پاک راولېږه هغه وزر ووهه یا اسماعیل علیه السلام لتې وهلې تږی شوی زمزم چینه راوخته هغې ورته په خپله ژبه کې زمزم باندې ودرېږه ودرېږه نبی علیه السلام به په دې دی الله رحم وکړي که حاجري دا نه ویلی چې ودرېږه نو دا به یو سین به و ټول عرب به داسې رب شي هغې ته دا خاورې ګټې چاپېره کړې هغه کویت جوړ شو دغه اسماعیل علیه السلام دی چې د کاروبار شو ځوان شو 1214 کال ته ورسېده چې سړی په تمه اول یا اولاد نه شي بیا اولاد وشي او بیا هغه د منډې تړلی شي بیا سړی وایي زه اوس تمه شوم اوس تمه شوم نو چې هغه د کار شو نو الله پاک د طرف نه حکم راغی دا ذبحه کړه نو هغه بیا خوبونه یې لیدل دي خو د پیغمبرانو خوبونه چې کوم دی هغه وحي نو په دې کې هم څه قیل و قال نه دی کړی بلکې په هغې باندې عمل وکړو او اسماعیل علیه السلام ته ویې زه ما خوب لیدل دی چې زه تا ذبحه کوم فانظر ماذا ترى ته خپله رایې راکړه ستا څه رایې ده هغه وی یا ابت افعل ما تؤمر زما پلاره تا ته چې کوم امر شوی دی هغې باندې عمل کوه انشاءالله ته ما ته صبرناکونه بیا مومې نو روان یې کړم نو په مینا کې چې کوم دی هغه شیطان له مخې له ورغی نو دا ته څه کوې ابراهیم علیه السلام دا زوی دی دا ذبحه کومه زوی خلق ذبحه کوي هغه ما خوب لیدل دی خوب خو دا مختلف خوبونه دي دا خوب چېرته خطا نه وي ته اول تحقیق وکړه نو ابراهیم علیه السلام ګټه راواغسته او الله اکبر چې راپرېښوله نو شیطان وتښتېده لږ مخکې بیا راغی 3 ځله دغه شانتې دا کار شوی یو غټ شیطان دی هلته یو درمیانه دی یو وړوکی دی او دا واجب دي په حج کې چې کوم دی د دې ویشتل پکار دي ونه ولې نو دم پرې لازمیږي واجب دی واجب پرېښودو باندې هلته بیا دم لازمیږي یو سړی بوډا دی یا بیمار دی پخپله نشي ویشتی نو دا نشي چې دا دی خلاص شو خلاصېده نشته دی بل سړی د ځان نه نایب کوي هغه ته به وایي چې لاړ شه وله خو که هغه سړی هغه هم حج کوو که نه په حج کې نو اول به خپل وودي خپل کاڼي به ولي د هغې نه وروسته بیا د ده د طرف نه نیابت کوي نو بیا به د ده د طرف نه ولي نو اوس پیغمبران چې دي دا عالم الغیب ګورې نه دي لکه څنګه چې بریلیان حضرات وایي چې دا پیغمبر ته د هر شي چې کوم دی پته ده هر شي د کائنات چې پیدا شوي دي د هغې نه راواخله تر دې وخته قیامته پورې چې څومره حالات پېښېږي د کائناتو د ذرې معلومات دي نبی علیه السلام ته نور پیغمبرانو ته هغو خبرداري او د ونې نه یو پاڼه نه ارتاویږي مګر د هغو په علم کې او د سیند او د دریا په غاړې څومره شګي دي دا هغو ته معلومې دي دا خو د خدای سره برابر شو ده د خدای علم او د پیغمبر علم برابر کوم چې ابراهیم علیه السلام ته دا پته وی چې زما دا زوی نه ذبحه کېږي او اسماعیل السلام ته دا پته وی چې زه نه ذبحه کېږم زموږ په ځای باندې ګډ ذبحه کېږي موږ د ذبح نه بچ کېږو نو دا خو بیا ډرامه وه هسې به ورته راوسته هلته دو ته دا پته نه وه دو خو د ابراهیم علیه السلام چې کوم دی هغه د خدای په حکم باندې عمل وکړو اسماعیل علیه السلام هم د خدای په حکم عمل وکړو د دو دا یقین وشیره د خدای طرف نه حکم راغلی دی اوس به زه ذبحه کېږم ابراهیم علیه السلام دا زوی به زه ذبحه کوم او چې نه یې ذبحه کولی نو بیا یې ولې ارتوه وتله للجبینه په دې ډډه باندې راپریسته او چاړه یې راواغسته خو هغه چاړه چې کوم دی د چاړي او د اسماعیل علیه السلام د مرۍ په منځ کې هغه سیکه یا تانبه حایل شوه نو هغه نه ذبحه کېده نو د جنت نه ګډ راغی نو که دغسې وی چې دو ته پته وی آسې روان کړی و هغه آسې چې کوم دی وی چې ما ذبحه کړه نو دا خو بیا یو ډرامه شوه نو دا هغو ډرامې نه کولې هغه په رښتیا باندې لګیا نو هغو ته دا پته نه وه نو ابراهیم علیه السلام بیا نورو اولاد ته وصیت کوي ووصا بها ابراهیم او وصیت وکړو په دغه ملت باندې په دغه دین باندې ابراهیم علیه السلام بنیه خپل اولاد ته ابراهیم علیه السلام 15 زامن دي د 2 ذکر په قرآن کې شته او 3 ذکر چې دی هغه په تاریخ په تورات کې دی قرآن کې اسماعیل علیه السلام دی دا مشر دی او بیا اسحاق علیه السلام دی دا 14 کاله کشر دی
د اسماعیل علیه السلام نه. او دا نور چې دي دا په تاریخ په دورات کې راغلی دی. یو نوم مدین دی او د بل نوم مداین دی او د بل نوم قیدار دی. دا 3 زامن نور هم دي. د دې نه بیا نسلونه خوري شوي دي او لوڼه یې نه وي. ابراهیم علیه السلام لوڼه نه وي دا زامنو. ځکه وایي چې خپلو زامنو ته یې دا وصیت وکړو. بیا یعقوب علیه السلام چې کوم دی هغه د ابراهیم علیه السلام نوسی دی نو د هغه هم 12 زامنو او لوڼه یې نه وي. نو هغه هم خپل اولاد ته چې کوم دی هغه وصیت کړی دی یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیه السلام هم وصیت وکړو چې ای زما اولاده ای زما زامنو تاسو د پاره الله پاک دا دین غوره کړل دی نو ممرئ مګر په داسې حال کې تاسو مسلمانان یې. که څوک اعتراض وکړي چې مسلمانۍ چې کوم دی هغه د چا د وس خبره نه ده. دا مرګ د چا د وس خبره نه ده چې په مرګ راشي او مسلمانان مړه شي. تاسو ممرئ مګر په حالت د اسلام کې. نو مرګ خو د دوی په اختیار کې نه دی، مرګ خو د خدای په اختیار کې دی. نو دا جواب دا دی چې مرګ په اختیار کې نه دی، خو د مسلمانۍ د دوی په اختیار کې ده. الله پاک توفیق ورکوي بنده ته چې د څه شي اراده وکړه د هغې توفیق الله پاک ورکوي. که د اراده د نیک عمل وکړه نو خدای پاک ولې نیک عمل توفیق ورکوي، او که د بد خبرې اراده وکړه نو هغه بد کار هم کېږي، د ده نه بیا صادرېږي. نو هغه خلقو به دا وصیت کوو چې په اسلام باندې قایم اوسېږئ. خپل کله به چې وفات کېده د دنیا نه به یې رحلت کوو، په اسلام باندې قایم اوسېږئ، ښه اعمال کوئ، د آخرت فکر کوئ، ښې ارادې لرئ. نو ځکه چې د نیکۍ د بدۍ هغه په هغې کې ارادې لره دخل دی. نو څنګه اراده وکړه تاسو هغه شان توفیق به الله پاک درکوي. نو پته ولګېږي چې بنده چې دی دا مختار دی، یعنې ده ته اختیار شته، دا مجبوري محض نه دی. لکه بعضې وایي چې دا لکه څنګه چې دی ګټې لوټې ته څه اختیار نشته، دا مجبوري محض دی. داسې انسان هم دی، دا غلطه خبره ده. یو سړي اراده وکړه د کور نه راغی جومات ته راته، خدای پاک ورته توفیق ورکړي دا تاسو ټول راغلي، خدای پاک توفیق درکړي. ځکه ستاسو اراده وه چې موږ جومات ته ځو. بعضې داسې خلک چې د هغوی اراده نه وه چې ځانه کور کې پاتې شوي دي، لمونځونه به یې کور کې کړي. بعضې به داسې وو چې هغه به کور کې هم لمونځونه نه کړي، هغوی د سره اراده نه کړې ځانه اوس به ثم لتخني شي اوږده به شي او سهار به بیا یا پاسي یا پاسي نه. نو چې چا څنګه اراده وکړه نو هغه شان الله پاک توفیق ورکړي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. چا چې خوښه شي نو ایمان دې راوړي، چا چې خوښه شي نو کفر دې وکړي. الله پاک فرمایي وهدیناه النجدین، موږ دې انسان ته 2 لارې ښودل دي، د اسلام او د کفره. چې کومه یو لارې غوره کړه روان شو پې ځي به نوليه ما تولى، موږ دا بنده اړو کوم طرف ته چې دی په خپله اوړي، چې کوم طرف ته دی اوړي په هغه طرف یې موږ اړو. نو دا انسان ته حکم دا دی چې ته په اسلام باندې سیده روان شه. چې دی روان و ته آخر به دله مرګ راشي، چې دی مړ شو نو په سیده لار دی روان دی، انشاءالله دی کامیاب دی. چې په غلطه لار روان وي په غلطه لار باندې او مرګ په هغه غلطه لار راغی نو بیا زیات امکان دا دی چې دی بیا بچ کېږي نه. په کفر باندې روان دی سړی او کافر چې کوم دی مړ شو دوزخ به ځي که نه. چې په اسلام او د ملت ابراهیمي او ملت محمدي صلی الله علیه وسلم هغې باندې روان دی سیده مړ شو نو جو مسلمان به پاسي او پر ورځ د قیامت دی کامیاب دی. نو یعقوب علیه السلام چې کله وصیت کوي خپلو اولاد ته نو دا خبره ورته کړې وه چې خدای پاک ستاسو دپاره دین چې کوم دی غوره کړی دی، تاسو ممرئ مګره په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې. نو یهودیان وایي چې یعقوب علیه السلام چې کوم دی چې د دنیا نه رخصتېده نه هغه خپل اولاد ته دا وصیت کړی و چې تاسو د یهودیت مذهب مه پرېږدئ. دا پروپیګانډه یې جوړه کړې وه یهودیانو او دا په سوونو کاله دا چلېده. نو خدای پاک په هغې باندې رد کوي. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا تاسو حاضر وئ کله چې یعقوب علیه السلام ته مرګ راغی؟ اذ قال لبنیه، کله چې هغه خپل اولاد ته وایي ما تعبدون من بعدي، تاسو به د چا عبادت کوئ زما نه وروسته؟ قالوا نعبد الهک و اله آبائک، نو دوی وایي چې موږ عبادت کوو ستا د اله ستا د معبود او ستا د پلار نیکه د معبود چې هغه ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام دی. اله واحده،
خو د یو الله د دې ټولو اله چې کوم دی معبود هغه جدا جدا نه دي خو یو اله دی د هغه عبادت به موږ کوو نو وصیت یعقوب علیه السلام خلقو ته د دې کړی خپل اولاد ته چې تاسو به عبادت د خدای کوئ د یو اله به کوئ هغو اقرار کړی په دې خبره باندې چې ستا د پلار نیکه چې کوم دین دی په هغې باندې موږ روان یو نو دوی د هغه خپلو مولیانو او پیرانو خبرې منلې دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خپل مولیان او خپل پیران چې کوم دی هغه د الله نه سوا خدایان جوړ کړي دي هغو چې سوي غلطې خبرې کوي دوی او دا ټیک ده نو په هغه وخت کې تاسو حاضر وئ چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کو نو هغه ورته دا وصیت کړی چې تاسو یهودیت قبول کړئ یو یعقوب علیه السلام دا یهودا چې و هغه خو د یعقوب علیه السلام زوی و نو د هغه په دین باندې چې وصیت کوو نو ځان د خپل دین وصیت ورنه کوو چې زما دا دین قبول کړئ هغه خو ورته زما د پلار او د نیکه دین قبول کړئ یهودیت چې دی نو دا خو بیا وروستو پیدا شوی دی نصرانیت چې کوم دی هغه وروستو پیدا شوی دی په دې منځ کې دا غټې فاصلې دي ونحن له مسلمون او موږ د الله دپاره تابعدار یو دغه اولاد ووایي چې موږ د الله تابع یو موږ به د خدای خبره منو نو تلک امتنا دا یو ډله وه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام د هغوی یو ډله قد خلت چې هغه مخکې تېر شوي دي لها ما کسبت د هغوی دپاره هغه څه دي چې هغوی ګټلي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره هغه څه دي چې تاسو یې ګټئ ولا تسألون عما کانوا یعملون او ستاسو نه به تپوس نه کېږي په باره د هغه څه کې چې هغوی کوله هغوی یو پاکه ډله وه هغه تېره شوه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام هغوی چې کوم اعمال کړي وو د هغې تپوس په د هغو نه کېږي او تاسو ځان له یو ډله ستاسو چې کوم اعمال کوئ نو د هغې تپوس بیا ستاسو نه کېږي نو ابراهیم علیه السلام خو یو مسلم شخصیت و نو هر یو سړي به وي چې دا یهودیانو به وي چې یهودي دی او عیسایانو به وي چې هغه عیسایي و مشرکانو به وي چې هغه زموږ په دین باندې و د شرک په دین باندې نعوذ بالله منها نو الله پاک په هغو رد کوي وقالو کونو هودا او نصارا او وایي دوی چې شئ تاسو یهودیان او یا نصرانیان تهتدو تاسو به هدایت دا مومئ نو په دې کې هدایت نشته وروسته بیا درېیمه سپاره کې بیا راځي وي یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده اهل کتاب تاسو ولې جګړې کوئ ابراهیم علیه السلام په باره کې تورات او انجیل خو د هغه نه وروسته نازل شوی نو یهودیت او نصرانیت چې شروع شوي دي خو د تورات او د انجیل نه شروع شوي دي د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د هغو نه وروسته شروع شوي دي او د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 2,500 کاله فرق دی نو چې موسی علیه السلام راغلی نه و تورات لا نازل شوی نه و نو ابراهیم علیه السلام د خلکو څنګه وي تاسو یهودیان شئ او دغه رنګ انجیل چې کوم دی هغه 3,500 کاله وروسته نازل شوی دی نو عیسی علیه السلام لا راغلی نه دی او تورات د انجیل لا نازل شوی نه دی او هسې ابراهیم علیه السلام د خلکو ته وایي چې تاسو دغه شئ عیسایان شئ دا غلطې خبرې نه دي افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علمنا تاسو خو جګړې کوئ په هغه څه کې چې تاسو لپاره په هغې کې علم دی فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم نو بیا جګړې ولې کوئ په هغه څه کې چې په هغې کې ستاسو لپاره علم نشته وانتم تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پاک پوهه دی تاسو نه پوهېږئ او بل ځای ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه نصراني و ولكن كان حنیفا مسلما لیکن هغه پاک او مسلمانو نو ته ورته ووایه قل ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې تابعداري کوئ د ملت د ابراهیم علیه السلام چې هغه پاک و وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه شرک نه کړی ومن یرغب او اعراض نه کوي مخ نه اړوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه د طریقې د ابراهیم علیه السلام نه مګر هغه څوک چې هغه خپل ځان په مقل کړی وي د هغې سره موږ هغه غوره کړی په دنیا کې یقینا ابراهیم علیه السلام په آخرت کې د کامیابو خلکو نه دی اذ قال له ربه اسلم کله چې هغه ته ووایي هغه رب چې غاړه کېږده او تابع شه قال اسلمت لرب العالمین نو هغه ووایي چې ما غاړه ایښولې ده رب العالمین ته
ووصى بها ابراهیم او وصیت کړو په دې ملت باندې ابراهیم علیه السلام خپل او زامنو ته یعقوب علیه السلام هم وصیت کړو سی ویل یا بنی یا ان الله اصطفى ای زما زامنو یقینا الله پاک غوړه کړل د اساس لپاره الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممرای مگر په داسې حال کې تاسو مسلمانان ام کنتم شهداء تاسو حاضر وای اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام د مرګ کله چې یعقوب علیه السلام ته مرګ راغی اذ قال لبنيه کله چې هغه خپل اولاد ته وی ما تعبدون من بعد تاسو به چا عبادت کوئ زمانه رسو قالوا نعبد الهك نو دوه ټوي مونږ به عبادت کوو استاد معبود و اله ابائک او استاد پلار نیکه د معبود چې هغه ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی اله واحده چې هغه یو معبود دی ونحن له مسلمون او موږ د هغه لپاره تابعدار او فرمان بردار یو تلک امه قد خلت لها ما کسبت دا یو ډله وه چې تېره شوي ده د دوی لپاره هغه څه دي چې دوی ګټلي دي ولکم ما کسبتم ستاسو لپاره هغه اعمال دي چې تاسو ګټلي دي ولا تسألون عما كانوا يعملون او تاسو نه تاسو نه کیږي په بار د اعمالو کې دوه کول وقالو كونوا هودا او نصارا او وایدو چې تاسو شي يهوديان او نصرانيان تحت دون تاسو هدایت به مومئ قلت ورته بل ملت ابراهيم حنيفا بلکې دین د ابراهیم علیه السلام پاک دی او ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام مشرکانو نه برادرونو سلام